أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة او هغه چې رسیږي تاسو ته د څه مصیبت نه. نو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د دې هغه تفسیر داسې کوي چې وما اصابکم دا خطاب د مؤمنینو ته. الله تعالی مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو ته کوم مصیبت رسیږي، نو مصیبت نه مراد څه شی دی؟ شدت او تکلیف او سختی. نو د دې وجه څه شی دی؟ فبما کسبت ایدیکم، د دې لپاره سبب هغه کسب ستاسو د لاسونو دی. فبما په سبب د هغه څه کسبت چې کړي دي ایدیکم لاسونو ستاسو. ای کسبتم من الذنوب، کم څه چې تاسو کړي ګناهونه په خپلو لاسونو باندې. اوس د الله سې ولې یاد کړه که نه؟ فکر دې راغی ګناهونه خلک په نور اندامونو سره هم کوي که نه. سترګو ګناه شته دی، د غوږونو ګناه شته دی، د ژبې ګناه شته دی، شته که نشته دی؟ د الله سې ولې پکې مختص کو؟ نو اختصاص ته لاس پکې ځکه راغی لأن الاکثر الافعال تزاول بها، ځکه اکثر افعال چې کم دی لأن اکثر الافعال تزاول بها، اکثر افعال په چا سره دي؟ لاسونو سره نه کېږي. که د چا وهل دي هم په لاس سره دي. که دې راغی که ګاډی چلول دي هم په لاس سره دي، روټۍ خوړل دي هم په لاس سره دي، کپړې ګنډل دي هم په لاس سره دي. هر کار په لاس سره نه دی، اکثر کارونه په لاس سره دي که نه. دې وجه چې کوم دی هغه نسبت لاس ته وکړو. او په دې کې رد د جبریه فرقې هم وشو په دې آیت کریمه کې. د جبریه فرقه وایي چې وان لیس للعبد فعل اصلاح، او د بنده دپاره فعل نشته دی، بنده هېڅ هم نشي کولی. الله تعالی خو فرمایل چې تاسو ته دا کوم مصیبت رسیږي فبما کسبت ایدیکم، دا په سبب د هغه څه چې تاسو کسب کړي دي. بنده لره کسب شته که نشته؟ داسې قسمه آیتونو نه دا ثابتېږي چې بنده لره کسب شته دی. او جبریه فرقه په دې باندې قایله ده چې بنده لره کسب نشته دی. شرح العقاید کې چې کوم د دې تفسیر شته، څنګه التمهید عبدالشکور سالمي کې شته، مکتوبات د امام رباني رحمت الله علیه کې شته، چې څومره کتابونه د عقیدې رااخلئ علم الکلام په هغه ټولو کې په دې خبره باندې تصریح شوې ده چې بنده لره فعل او کسب ثابت دی. ها خبره پوه شوې که پوه نه شولې؟ او د بنده نه فعل منفي کول چې بنده هېڅ هم نشي کولی، دا د جبریو مسلک دی. امام رباني رحمت الله فرمایي دا هلکان ډېر زیات شور کوي که نه. امام رباني رحمت الله علیه فرمایي چې بنده نه فعل منفي کول، کسب ته منفي کول، او دا ورته ویل چې یاره دی حقیقت کې فعل نشي کولی، مجازن یې کوي. امام رباني صاحب فرمایي دا خبره هم غلطه ده. دا خبره هم څه ده؟ غلطه ده. چې مجازن یې څه کوي، بلکې بنده دا فعل چې کوم دی حقیقتا کوي. ښه خبره پوه شولې؟ دومره چې الله تعالی ته دا فعل نه پیدا کړی، الله تعالی خلق نه فرمایلی، نو بیا دا مخلوق چې کوم دی فعل نشي کولی. هغه کوم چې دا خلک وایي که نه چې مخلوق بغیر د خالق د ارادې نه څه نشي کولی، دغه اراده د الله تعالی دا مؤثره فی الخلق ده. ایمانه دا ده مختصر چې الله دا فعل پیدا کړی نه، الله فعل نه فرمایلی، نو بیا بنده دا کار نشي کولی. او چې الله تعالی د دغه فعل خلق وکړي، نو بنده د هغې نه وروسته کسب کوي. او د دې فعل ته به د ارادت مخکې د چا اړولی کېږي؟ د امام رباني صاحب فرمایي چې د دې فعل د کولو اراده به اول د بنده کوي. دی به زړه کې داسې راولي، دی به اراده وکړي چې زه مثال په طور مونځ کوم، یا مثال په طور باندې سبق وایم که نه. د دې ارادې نه بعد متصل به الله تبارک تعالی خلق په دې کار ورته وفرمایي. نو چې خلق وفرمایلی شو دی به دا کار وکړي، وجود ته به راشي. او که خلق ونه فرمایلی شو دی دا کار وجود ته نشي راوستی د بنده. نو د هغې دا معنا ده چې مخلوق بغیر د خالق د ارادې نه څه نشي کولی، هغې دا معنا ده. خو امام رباني صاحب فرمایي چې دا اراده د باري تعالی، خبره پوه شوې، دا مستلزمه جبر د عبد لره نه ده. ځان پوه کړئ، داسې نه ده چې الله تعالی اراده د خلق وفرمایي، دا اراده د خلق د باري تعالی چې کوم دی نو
دې له راورله چې بنده به جو مجبوري محض نو بلکې بنده مجبوري محض نه دی ځکه دلته الله تعالی خلق وکړو هغه شی پیدا کړو نو اوس بنده کسب کولی شي که نشي کولی شي چې کولی شي مجبوري محض خو نشه که نه دې ځای کې ډېر اوږد تفصیل دی او هغه تورید طالبانو ته ما په دې باندې کړو تقریبا 1 غنټه بیان مختصر او تا مې تاسو ته مختصر ترې خبرې وکړي چې بنده دپاره کسب ثابت دی الله خالق د هر شی دی بنده کاسب دی خبره پوه شوله نن سبا بعضې خلکو نه به تاسو واورئ که نه چې وایي زموږ دا عقیده جوړه شي مخلوق هېڅ نشي کولی هر څه چې کوي الله یې کوي خبره پوه شوې دا خبره د دوی غلطه ده دا د نصوص قرآنیو نه خلاف ده هدایت سالکین کې مبارک صاحب رحمت الله علیه په دې باندې ډېر ښه آیتونه پیش کړي چې څوک دا خبره کوي چې مخلوق هېڅ نشي کولی هر څه خالق کوي نو په دې کې چې دا تقریبا د 50 نه برابر آیتونه راوړي چې پای کې د کسب اثبات شوی دی مخلوق ته نو وایي دا خبره د دقه 50 نه له پاسه آیتونه انکار له مستلزم کېږي خبره چې کوي چې مخلوق څه نشي کولی د دغه 50 نه له پاسه آیتونه انکار پکې لازمېږي ځکه پای کې چې کومه دی دا واضح راغلی دي چې بنده کسب کولی شي نو ځکه بزرګان دین او علم کلام علما کرامو دا خبره راویستله خپلو کتابونو کې چې الله خالق والعبد کاسب الله خالق د هر شی دی لکه قرآن کریم کې نه فرمایي الله تعالی الله خالق کل شی الله هر شی دی که نه یا والله خلقکم وما تعملون ګوره الله تاسو هم پیدا کړي وما هغه څه تعملون چې تاسو یې کوئ ګوره تاسو یې کوئ هغه هم الله پیدا کړي یو د بنده ته کسب ثابت شو او الله تعالی ته خلق ثابت شو خبره پوه شو بیا یو پیل چې کوم دی دا چې وجود ته راځي که نه دا تحت المقدورین تحت القدرتین یو قدرت چې هغه قدرت د باری تعالی دی هغه قدرت خالقه دی یو دقه ته قدرت قدیمه ویل کېږي یو قدرت حادثه دی چې هغه قدرت د بنده دی هغې ته ویل کېږي کسب دا ته اوس ورځي چې زه به مونځ کوم دا یو فعل دی ستا دا چې وجود ته راځي دا د 2 قدرتینو د لاندې دی ها په دې به 2 قدرت راشي نو هله به دا فعل موجودېږي یو قدرت د باری تعالی چې هغه ته تاسو ارادې نه هم تعبیر کولی شئ چېرې بغیر د ارادې د الله نه کېږي تاسو دا تعبیر هم کولی شئ چې بغیر د خلق د الله نه کېږي که نه او یو قدرت چې کوم دی نو قدرت کاسبه دی چې هغه قدرت حادثه د بنده دی تاسو هم ویلی شئ چې بغیر د کسب نه کېږي الله د اسباب پیدا کړي لپاره اسباب ته عائشہ بس اسباب ته مهیا کی ته میسر کړی دا کسب نه خلق الله قدرت د الله دی قدرت د الله دی خبره پوه شو کسب نه کوي قدرت د الله دی نو ګوره 2 قدرتونو یو فعل دا چې په نتیجه کې موجودېږي نه د 2 قدرتونو په نتیجه کې موجودېږي یو قدرت د الله دی چې دا مقدور د الله دی دویم قدرت د عبد دی چې دا مقدوره د مخلوق خبره پوه شو دا مختصر خبرې دي مخکې الله تعالی فرمایي ويعفو عن كثير والله تعالی عفو کوي د ډېرو ګناهونو نه نو بعضې ګناهونه فلا یجازي علیه الله تبارک تعالی په هغې باندې بدله نه ورکوي مخلوق ته ځکه الله تعالی چې کوم دی هغه ډېر زیات کریم ذات دی او دا جزا چې کوم دی دا بیا پریدي په آخرت کې خبره پوه شي واما غیر المذنبین فما یصیبهم فی الدنیا او هر چې هغه ګنهګاران دي هغوی ته سزا ورکولی کېږي څه فتنه پرې راځي یا پرې څه امتحان راځي په دنیا کې که نه نو لرفع درجاتهم دا د پاره د چا ده د رفع یا علامه بغوی رحمت الله فرمایي کوم ګناهګار سړی دی هغه به دا مصیبتونه چې راځي نو الله تعالی ته دا ګناهونه پرېږدي په دنیا کې چې ګناهګار او مؤمن او ګناهګار نه وي لکه اولیاء د الله تعالی او په هغو باندې انبیا دا کم مصایب راځي نو په دې الله درجې بلندوي یو عام مسلمان چې هغه باندې مصیبت راشي او د الله تعالی یو درجې ته رسول غواړي خو د داسې عمل نه وي هغه درجې ته پرې ورسېږي نو الله تعالی پرې دا مصیبت راولي دی پرې صبر وکړي
دغه منزلې ته ورسېږي او درجې ته ورسېږي. ولې پرې دا مصیبت راغله؟ دا بده ورځ پرې راغله. دا بده ورځ پرې ځکه راغله دا الله تبارک وتعالی غواړي یو ځای ته یې رسوي او د ده داسې عمل نشته چې ورسېږي. او که ته چې عمل شته د الله ولي دی ولې پرې راځي؟ نو مې درته وي د هغه پرې درجې نورې بلندوي، نورې پرې د هغه درجې بلندوي. پوهېږې که نه پوهېږې؟ رفع درجاتهم فی الآخرة وما انتم یا مشرکین. امام جلال الدین سیوطي صاحب سره هغه تقدیر راویستو چې تاسو نه یې ای مشرکانو بمعجزین عاجزه کوونکي چا لره؟ الله لره فی الارض په ځمکه کې چې تاسو فتنې خورئ کوئ تاسو فساد وکړئ په دې سره تاسو الله نشئ عاجزه کولی چې فساد راولئ عالم درهم برهم که چې په دې سره الله عاجزه شي. اعوذ بالله تاسو د الله تعالی عاجزه کوونکي نه یې. وما لکم من دون الله او نشته ستاسو دپاره سوا د الله تعالی نه من ولی ولا نصیر، نه څوک دوست او نه څوک مددګار. یعنې دوست دی او نه دی مددګار. مددګار څه نه؟ یتبع عذابه عنکم چې ستاسو نه عذاب دفع کړي. د الله نه سوا ستاسو نه څوک عذاب دفع کولی نه شي. ومن آیاته لکه څوک د دې نه دا استدلال وکړي چېرې تاسو اولیاو سره د تعلق ساتئ او که نه انبیاو سره او که نه د هغو نه تاسو روحي مدد طلبوئ نو خو ستاسو مدد نه شي کولی. آیت کې راغلی نه درته راغی او ستاسو مدد نشي کولی نشي ستاسو مدد کولی او روحي مدد که نه نو تاسو ته بیا ولې مددونه غواړئ؟ موږ وایو الله بنده دا د کافرانو ته خطاب دی. د دوی دپاره څوک مددګار نشته. خبره پوه شوې؟ چې مسلمان دی د هغه شان بدل دی. آیا په مسلمان کې هر عامي سړی هم نه چې بس دی به مدد طلبوي، بلکې هغه سړی چې د هغه صاحب حالي روحي ربط برابرې دی یو بزرګ سره. خبره باندې پوه شولې؟ نو هغه چې کوم دی روحي استبداد طلبولی شي. عوام په دې خبرو نه پوهېږي. ومن آیاته الجواري. اوس الله تبارک تعالی د دې ځای نه د مخلوقاتو ته چې کومه دی هغه نښې د قدرت ښیي، بلکې هغه کسان چې د الله تعالی د وحدانیت نه منکر دي او لات او منات ته چې کوم دی خپل خدایان وایي او بتانو ته سجدې کوي. خبره زما پوه نه شوه؟ دغې خلکو ته الله تبارک تعالی نښې د قدرت ښیي چې تاسو څنګه لات او منات ته خدای وایي هغه ته سجدې کوئ. تاسو څنګه خدایان دي؟ خبره باندې پوه شوې؟ الله خو هغه ذات دی. ومن آیاته بعضې د آیاتونو د نښې د قدرت د الله تعالی نه الجوارې دا هغه کښتۍ دي. سیوطي صاحب معنی کوي السفن بالبحر چې په دریاب کې دي کل اعلام په شان د غرونو کل جبالې. خبره پوه شوې؟ د غرونو غرونه کې کښتۍ یعنې دا سمندري جهازونه وګورئ دا څومره غټي 9 چته او 10 چته په دې اوبو کې ښکته او داسې چې کوم دی نو بره یي دا څومره غټ دي دا په دې اوبو کې روان دي. دا د چا په امر چلېږي؟ دا چا په قدرت چلېږي؟ د الله تبارک تعالی په قدرت چلېږي. د دغه بوتان دی وچلوي که نه؟ لکه په دې خبره پوه نه شوې؟ نو چې بوتان نشي دا کار کولی دا څنګه خدایان دي؟ دا یو صحابي مبارک جاهلیت د دور هغه واقعه بیانوله نبي علیه الصلاة والسلام ته. هسې ورته دور جاهلیت نه وایي که نه؟ خو موږ دومره نه پوهېږو چې د وړو نه مې یو بوت ځان له جوړ کړی وړه نه یې وړه دا مې غږېږي دی نو بوت جوړ کړی سفر باندې روان نور څه د غر څه ختم شو اسباب د خوراکه دې بوت نه مې چې کوم دی دا یوه خپه وخوړه چې مخکې لاړو وږی شو مې دا بله خپه وخوړه بیا مې دې د الله څه وخوړ بیا د خپل څه ټول مې وخوړ ویې د الله رسوله موږ ته سوچ نه کوو چې دا څنګه خدایان دي دا خو زموږ حفاظت نشي کولی موږ د دې حفاظت کوو موږ وخوړ موږ له څه نشي راکولی دومره هم چا سوچ فکر نه کوو فکر دې راغی نو رښتیا دا کافران مشرکان دې ته سوچ نه کوي دا دومره لوی نظام چې چا روان کړی دی نو هغه دا بوتي او هغه ذات دی چې هغه لم یلد ولم یولد ذات دی الله احد الله صمد ذات دی لم یکن له کفوا احد ذات دی لکه پوه شو که دغه نښې د قدرت د باري تعالی ته کتل غواړي که اسمان ته وګوره څومره زبردست آسمان بغیر د ستنو نه یې څه کړی ودرولی دی ځمکې ته وګوره غوړولی ده اسمان کې ستوري دي سپوږمۍ ده نور دی او راپوه شو په خپل خپل ځای باندې روان دي دا نظام روان دی که روان نه دی نو دا عقل نه کار اخیستل په کار دي که نه چې د دې نظام چلولو لپاره یو ذات شتی که نه فکر دې پرې راغی نو دغه
عقل چې کم دی که نه دا هم ستا دپاره یو قسمه داعي دی تا ته دعوت درکوي د وحدانیت د باري تعالی ته وره پوه شو دا کشتی چې کم دی اعلام دي که نه غرونه دي دا څنګه غرونه کل جبال فی العظم غرونو په شان ته غټې غټې دي غرونو په شان نه دي خو په دې غټوالي کې د غر په شان دی غر چې څومره غټي دقسې دا کشتۍ غټې دي یشاء که چېرته الله وغواړي یسکن الریحه دا هوا به څه کي ودرېږي هوا به په ځای ودرېږي فیظللنا ای یسرنا نو دا کشتۍ به ودرې وشي به روا کېده په ځای باندې ولاړې روا کېده ثوابت دا تجري روانېږي لکه وایي الله وغواړي دا کشتۍ به بالکل د سمندر په دې شا باندې ودرې روا کېده علی ظهره ودرېږي به د سمندر په شا الله تجري چې بهیږي روانې باندې خدا بیا څوک روانولی شي د الله هغه خوښه ده قدرت د الله تعالی دی امر د الله دی چې الله تبارک تعالی په خپل امر باندې چلی ښه نو بیا کوم بوت ته دې چلولو لپاره څوک کولی شي داسې ویلی شي چې بوتې چلی بیا ان فی ذلک بېشکه په دې کار کې په څه کې د کشتۍ روانولو کې او دا کشتۍ که چېرته ودرېږي نو لآیات خامخا نښې د قدرت دی لکل صبار شکور د هر صبر کوونکي انسان دپاره د شکر ګزار دپاره د صبر کوونکی څوک دی هو المؤمن یصبر فی شدته چې دی په سختۍ کې الله شکر ادا کوي ګورې نبي علیه السلام حالاتو کې نه راځي یا الله تعالی ما یوه ورځ چې کومه دی موړ کا ډوډۍ راکړي چې شکریا دې ادا کوم بله ورځ مې څه کوم وږی کا زاري درته وکړمه ګدراغې صبر وکړمه نو ګوره مؤمن دی به صبر کوي په شدت باندې ویشکرو فی الرخاء په پراخسالۍ کې او په مالدارۍ کې به بیا شکر وباسي ښه الله شکر به وباسي نو ګوره باره تېر شو که الله تعالی چېرته اراده ولري چې دا سیلۍ ودرېږي نو کشتۍ به بیا چې کوم دی سمندر په شا باندې ودرېږي بیا به نه چلېږي او که چېرته اوس الله وغواړي او یوبقهن هلاک کړي دي کشتۍ لره څه کړي یعنې یغرقهن ډوبه کړي دا کشتۍ الله تعالی په هغه تېرېدلو د اهل دغه سره د هوا سره باهلهن هغه اهل په کې هم ډوب کړي په سمندر کې هوا تیزه شي سیلۍ تیزه شي چپه د سمندر تیزه شي او الله تعالی په دا کشتۍ څه کړي ډوبه کړي سره د اهل نه خبره پوه شوې بما په سبب د هغه څه کسبو چې د خلکو څه کړي دي یعنې د کشتۍ والا کړي دي د ذنوبو نه الله دا وغواړي کولی شي کولی شي ویعفو عن کثیر او الله تعالی د ډېرو ګناهونو نه څه کوي عفو کوي منها فلا یغرق اهله وګوره د کشتۍ کې چې څومره خلک سواري دي سمندري جهازونو کې څومره خلک سواري په دې هوا کې د جهازونو چې چلیږي څومره خلک پکې سواري دي کې ګناهګاران وایي که نه وایي که دا به ټول نیکاني الله چېرته یو جهاز راواچو په چا باندې یا چېرته کې کشتۍ چې کومه ورډوبه کړه ګوره ډېر ګناهونه الله څه کوي او که ته چې بعضې راچولي دي نو ته ووایې که نه چې ډېرو ګناهونه څه کوي عفوه کوي او بعضونه مؤاخذه کوي که نه دپاره د عبرت ته نورو خلکو ښه چې عبرت دې جوړ شي د نورو خلکو ته دوی داسې نه کوي پوه شوې که پوه نه شوې او چې کومه په دې دنیا کې چې به الله تعالی ورته بدله ورنه کړله آخرت کې ورکوي که نه ویعلمو نو په دې کې دوه قرته دي ښه ویعلمه هم دی ویعلمو هم دی ویعلمه قرآن کریم عام نسخو کې تاسو وګورئ نو ویعلمه دی نو دی بالرفع پر رفع سره هم دی چې دا مستعنف کلام دی ځان له جدا کلام شروع شو یا په نصب سره چې دا معطوب دی علی تعلیل مقدر یغرقهم باندې لینتقم منهم ویعلمه دلته کې چې کوم دی نو اني مقدره دی ښه و ان یعلم الذین پکار ده چې پوه شي هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چې دوی جګړې کوي آیاتونو زمونږ کې چې ما لهم من محیص د دې لپاره د الله تعالی د عذاب نه خلاصېدو څه ځای نشته دی د دې لپاره تښتېدل نشته د عذاب د الله تعالی نه خبره پوه نه شولې رکوع پوره نه شو دی لاندې ده دا ځکه ده تکریالیس پوره شوي دی عزم الامور دا عین نه وکړو لاندې ده که څه ښکته ده حاضر ټیک شوله پوه شوی دی دی باندې
نو دا خلک ته پوه شي چې د الله تبارک وتعالی د عذاب نه د دوی دپاره خلاصۍ او تېښته نشته دی. فما اوتیتم هغه څه چې درکړی شوي تاسو ته دا بیا خطاب د مؤمنانو ته او یا نورو خلکو ته هم من شیء د څه شي نه چې هغه اساس الدنیا دی من اساس الدنیا چې تاسو څه درکړی شوي دي کوم د دنیا پیدا ده او څه لږ شان پیسې وغیره مال دی ومتاع الحیات الدنیا دا هغه ساز و سامان د ژوند د دنیا دی ها یتمتع به فیها ثم یزول څه وخته پورې خو ته پیدا واخله خو بیا نه زایل کېږي سیده که نه د دنیا ساز و سامان درکړی شوی پراخي درکړی شوې ده په څه ورځو پورې ده او بیا وروستو څه ده ختمیږي. وما عند الله هغه چې د الله په نزد چې ثواب دی خیر و ابقا هغه ډېر غوره دی او باقي پاتې کېدونکي دي ښه لکه د چا دپاره للذین دپاره د هغه چا آمنو چې مؤمنان دي وعلى ربهم په خپل رب باندې یتوکلون دوی توکل کوي دغه خلکو دپاره د الله په نسبت بیا ډېره بهتره جزا ده ښه والذین یجتنبون کبائر الاسم هغه کسان چې ځان ساتي د غټو ګناهونو والفواحش د بېحیایۍ نه دلته په دې فواحش کې چې کوم دی که نه دوه تفسیر دي یو تفسیر په فواحش کې دا ده چې د مراد زنا ده او دویم تفسیر په فواحش کې دا ده چې دینه مراد هغه ګناه ده چې هغه حدود په سړي باندې لازمه وي لکه قتل شو غلا شوله پس نه چې حدود واجبوي لکه قتل مې ته ویله غلا زناکاري پسې راواخله داسې او کبایر له اسم کې ټول ګناهونه سیدي صاحب د دوی معنا کوي د فواحش معنا یې موجبات الحدود منات البعض على الکلات د بعض په کل باندې کبایر کې ټول راغلي دي کنه او بیا دا فواحش کم دي بعض د کبایر نه دی کنه دی عتب د بعض په کل باندې اذا ما غضبوهم واذا ما غضبوا یغفرون وګوره دا مسلمانان چې کوم دي کنه دیو دا شو چې یو بل ځان د ګناهونو ساتي د غټو ګناهونو بل به د بېحایۍ کارونو ځان ساتي او بل چې کله دیو له غوسه راشي یغفرون دیو به بخښنه کوي خلکو ته یتجاوزون ښه دا مؤمن صفت ته وکتو چې دی په غوسې په حالات کې به کنټرول کوي او عفو به کوي عفو انتقام به نه لي انتقام به پته ګوره انتقام به نه لي دی به عفو کوي خبره پوه شو دا د مؤمن صفت دی والذین استجابوا لربهم او خلق چې هغې استجابت وکړو د حکم د رب خپل یعنې الله حکم یې ومانه اجابوه الى ما دعاهم الیه من التوحید والعباده نو هغه څه قبول کړو چې الله ورته راغواړي د عبادت او د توحید نه واقاموا الصلاة او اقامت منځ وکړو منځ ادا کوي وامرهم شورا او کار د دوی په خپل مابین کې صحیح او مشورې سره بینهم یشاورون فیه ولا یجلون په هر کار کې دوی مشوره کوي او تعدي پکې نه کوي هم ينتصرون او بعضې ډله په دې مسلمانانو کې داسې ده چې په څوک ظلم زیاتی وکړي نو د هغې بدله اخلي ښه صنف ينتقمون من ظلمهم بعضې ډله په دې خلکو کې داسې ده مسلمانانو کې چې دوی ظلم وکړی شي څه کوي بمثل ظلمه كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هغه بدله د بدۍ چې کومه ده هغه بده ده په مثل د بدۍ سره خبره پوه شولې بعضې ډله د مسلمانانو دقسې شوله چې دغه شوله که نه عفه کوي او دویمه چې کومه ده ډله داسې شوله چې هغه دغه ظلم پې کړی شوی که نه دغه ظلم څه اخلي بدله اخلي خو دا حق ظلم په مطابق زیاتې نه کوي اوس دوه ډلې شوې د مسلمانانو که نه یعنې که یوازې ډله څه شی شوله عفو کوي انتقام اخلي خو مطابق د خپل ظلم انتقام اخلي زیات هغې نه کوي اوس په دې کې بهتر به کومه ډله وي ښه خو دواړه شو که نه جایز خو دواړه الله فرمایي فمن عفا عن ظالمه چا چې هغه خپل ظالم ته څه وکړه عفو وکړه واصلح او د سره صلح وکړه فاجره على الله دې سړی چې په بیا بچا دی الله باندې څه کومه ته خو عفو والا ولې انه لا يحب الظالمين ځکه الله تبارک وتعالی ظالمان نه خوښوي البادین بالظلم ښه چې څوک مخکې کېږي په ظلم سره دقه الله نه خوښوي بیا چې کم څوک بدله اخلي هغه ظالم نه دی او بدله اخلي بیا ښه په خبره پوه شي ولمن انتصر بعد ظلمه او هغه څوک چې بدله اخلي
بس د ظلم نه ظلم الظالم یا په دبن ظلم یو ظالم کړی هغه دې بدلا اخلي فاولائک ما علیهم من سبیل دغه خلکو بنم څه بد اراده مو آیا په دوه بنم څه مؤاخذه نشته ښه انما السبیل مؤاخذه پاغه چا باندې دا فعل الذين پاکستانو بيظلمون الناس چې په خلکو باندې کوي ظلم کوي ويبغون او دی لټي يعملون کوي په الارض فزمکه کی بغیر الحق بغیر حق ناروا سره فساد وګوره یبغون معنی بیا په يعملون سره وکړي عمل کوي کسب بیا نشه ثابت خبره پوښ بغیر حق په ناروا او په ګناهونو سره چې کوم په خدمت کې فساد پرایي اولئک لهم عذاب الیم د دې لپاره سره عذاب دردناک دی ولمن صبر او څوک چې صبر وکي فلم ينتصر مدد او بخپل غ بدلای وانه غسل او غفرا او د عفو وکړه دا څنګه چې بده باندې تجاوز شوی دی ان ذلک لمن العزم الامور ده مو دوی مرکو شروع دا کار چې کم دی کم کار دا صبر کول او عفو کول دا چې کم د خامخه د همت دغه کارونه دي د همت د کارونه بسته